چې له مفتي منیر شاکر راغلی دی او داسې خطیب دی او دا پلانی دی. دا خبرې ګوره موږ په ګپ کوو خو دا به قیامت په ورځ د دې پوښتنه کېږي. دا ټول دروغ دي. کله چې یو سړی د بل سړي په باره کې دروغ وایي که نه چې هغه داسې دی او داسې زلفې دي او داسې مخې پړقېږي او داسې پلانی شی دی او داسې ښکر دي او دا علاقی شی ده، د دې به تا نه الله پوښتنه کوي چې دا څیزونه یې وو چې تا وې خطیب پاکستان او شغله بیان او فلانه. ته کوشش کوی چې څومره صاحبګي وي. زمونږ خو پې زړه شین شو خو څوک یې مني نه. زمونږ د یارانو مینې په خپل ځای باندې ده خو دومره اوږد نوم به درته واخلي چې سړی وي چې که سورت یاسین وایي. الحمدلله الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल वकुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बादिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यर्जिऊन वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिन्हा फअतबअहु अश्शैतान फकान मिनल गावीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ आज़ीज़ानो, द शरीयत मुक़द्दसा और द कुरान करीम और द इस्लाम दा कानून और दा कायदा दा कि कचरे यो सड़े पगुरनु के खुशो मेरो और बयाबानुनु के आबाद भी दराहनुमा और दराहबर द आलिम और द हादी मखिनी मिली दले नवर लचा दावत द तौहीद वर कड़ेवी नवर तचा मसाला बयान कड़ीवी नई किताब ली दलेवी और नई चरता इल्म और सबक और दले ब्या हम पदबान फर्ज दी ब्या हम पदबान लाजिम दी चिदेद शपे और द वरजे द तगायुर और द बदले दलुना द नवर और द स्पुगमे द खतु और द कोजेदोना द सहार और द बेगा को बदले दो और मुख्तलिफो मौसमुनु बदले दलो को वजह बांधे दे बिया हम तौहीद उपेजनी और दे कायनात यो पैदा कौन के और यो खालिक यो सानिया दे उमनी और द तौहीद कायदश दा पमन बांधे द अल्लाह रब्बुल इज्जत यो लोई करम दे दे कानून और दे कायदे बावजूद मनता अंबियारा निगली आसमानी किताबुने राली गिली
او بیا د انبیاو د سلسلې د ختمېدو نه بعد یې یوه سلسله د علماو د حق پرستو هادیینو لارښودونکو خلقو یوه سلسله چلولې ده چې خلق به خپل قوم ته خپلو امیانو ته خپلو کشرانو ته علاقه کې اوسېدونکو خلقو ته به مولیان او علما د الله توحید بیانوي د الله کتاب به ورته ښایي روا او ناروا به ورته جدا کوي جائز او نجائز به ورته ښایي رڼا او تیاره به ورته جدا کوي حلال او حرام به ورته جدا کوي نو دا په موږ د الله یو خصوصي کرم دی کنی ما شروع کې ووی قانون دا دی چې کچره یو سړی په بیابان کې آباد وي اړو انسان یې نه وي لیدلی بیا هم په ده باندې د خپل خالق پېژندل څه شی دي فرض دي څه شی دي خبره پوه نه شوې څه شی دي په دې خبره پوه هم شوې که هسې زړه ته مو کوزه شوه کچره الله جل جلاله موږ ته هېڅ څوک نوی رالیږلي نه یې لارښودونکی رالیږلی وی نه هادي او نه پیغمبر او نه کتاب اسې بغیر د لارښودونکي نه یې موږ نه بیا هم د توحید غوښته کولی نو بیا هم زمونږه د چون او د چرام بیا هم موږ ته د ګیلې هېڅ مقام نه و ځکه په موږ لازمه وه انسان ته پروردګار عالم په دې بره ځای کې چې سر ورته وایي یو نظام ورکړی دی چې هغې ته عقل وایي دا هغه عقل په بنیاد باندې د باندې دا فرض و چې دا عقل مې تاله درکړی دی ولې ځناورو له مې ورکړی تاو په ځناور کې فرق دا دی چې کچرې ځناور خپله لار ونه پېژني ځناور خپل خالق و مالک ونه پېژني نو ګیله تېنا نشته ولی انسانا تا خدا عقل خاوندی تا خود چره هم نوڑے پوزی تا یو نوڑاو تا خو عرضے کی خو خرابو سیزنو کی تمیز گئے کلا چه دستر خان غڑی دلی نو منگا چره ونلی دی چه تا دالو او ساگو تناسوی او تا چرگان او گڑان پریخیوی شتا دا سی چو روچت تا خوچره هم نوڑے پوزی تندوڑی مطلب میں دا خبر دادے چھتا تا اللہ قندر کڑے کچری چائی ایچیو کتاب نویرا لے گلے بیا هم پتا لازمه وه چې تا د دې شپې او د ورځې نه ستا د دې تغیر نه تا د دې سهارو د بېګا راتللو نه تا د دې غرمو او د ساړه بدلېدلو نه دا معلومه کړې وې چې څوک شته دی چې دا نظام چلوي کله شپه راولي نو کله ورځ راولي کله رڼا راولي نو کله تیاره راولي وی انقلابات جهان واعظ رب ہیں انقلابات جهان واعظ رب ہیں ہر
सदा आती है फफहम हर यो तब्दीली हर यो इनकलाब सतवाई बदले दल अवल सहरो वूस गरमशवा नबिया मास्पखिनश नबिया बा रुस्तो माजिगरशी नबिया बा त्यार राशि अवल वरजवा नबिया बा शराशि देता इनकलाब हुई बदले दल मुलियान वावाम चदा इनकलाब चगी वही मतलब ये दारे चदा हालात बदल के नु अल्लाह जल्ल जलालुहु द हालातो द बदले दलो ना हुंदा द पिजन गुली फरजवा को मन बांधे परवरदिगार आलम फजलो करम करे चे मंगते आसमानी किताब नराली गिली मंगले अंबिया किराम राली गिली ब्याह सरद दे चे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी नबुवत खत्म कर अना खातमुन नबीयीन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी ए खल्क़ुस आखिरी पैगंबर मान रुस्तु बल पैगंबर दरात लो वाला रोवा है दिमाग के तेज आवाज में जुगना ही गया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई माना रुस्तो बल पैगंबर दरात लो वाला कुरान करीम के जय पजय बांधे चिकला हम तज़किर शविदाद ईमानियातु अल्लाह जल्ल जलालुहु ऐलान कई चे मुत्तक़ियान खलक आदली परहेज़गारान खलक आदली चिरागी ईमान रावड़े वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक कुरान करीम अल्लाह जल्ल जलालुहु बनी आदम तवाई चे मोमिन सड़े हददे मुत्तकी सड़े हददे वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक आगा सड़े दे ईमान वाला दे चे चाप हागा किताब बांधी ईमान रावड़े उन्ज़िल इलैका चे नाज़िल करे शवे दे ताता यानी कुरान करीम मुहम्मद मुस्तफा बांधे कम किताब नाज़िल शवे दे चिशे नाज़िल शवे दे अल्लाह फरमाई वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक और ईमान लरी पहाड़ा किताबुनो बांधे कम किताबुना चिताना मख के नाजिल शेरी दासे नवाई चे ईमान लरी पदे किताब बांधे ईमान लरी ताना मख के किताबुनो बांधे ईमान लरी ताना रुस्तु किताबुनो बांधे कुरान करीम रुस्तु किताब जिक्र करे तो खबर में पोएगे सोचे न पोएगे राजपुर तक नो अल्लाह जल्ल जलालुहु तो पैगंबर ना मख की किताब न जिक्र कई रुस्तु किताब न जिक्र कई ज़कात बल किताब दरात लो वाला दादा अल्लाह जल्ल जलालुहु पमन बांधे करम दे दादा मन सराखे गड़गा चिकला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी रागे और दादा आखिरी किताब रागे ब्याखो सिलसिलद नबुवत बनशवा ब्याखो सिलसिलद वही बनशवा यौज़ले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द्वारा द जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात न बाद द
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا یاد تازہ کولو دا پارا دا آغا دا جوان تازہ کولو دا پارا دا آغا سنت باندے عمل کولو دا پارا دوارا روان شول مشورہ وکڑا ویچ رازمن امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ لورزو زکاة جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا جوندیو مہریبا کلا کلا تشریف پڑھلو امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ کرا رزچ موتا ہم آغیات تازکو روان شو امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ لچکل ورغلل نسیدہ امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ پجرا شوام نوغا چکلا پجرا شوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تسلی ولور کئی ورطی چی خیر مجانا مرگیو اٹل حقیقت دے قرآن وی کل من علیہا فان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی مرگیو حقیقت دے دین اخلاص دلو والا چوک لکھ زور آئے مرگ نخلاص دلو والا چوک مرگ نخلاص دلو والا صرف یو ذات دے حقیقت سوائی اے دڑوک دری مسلمانانو لغونی غور وکے نن زمانہ رو رضا نبلی تا بدترین روانا دا امت دا قرآن نا پلری کی دلو باندے نورو کتابونو دا قرآن زینی ولے ملیان لگیا دی خلق لدو نورو کتابونو صفتنا کئی دا اللہ دی کتاب صفت بیانولو والا سوک نشت شاعران لگیا دی اللہ والا آواز ور کھڑے دے اللہ والا آواز ور کھڑے دے اللہ والا ملکد شہر ور کھڑے دا خدا اللہ دا صفت کولوتا وزگار نہیں دا قرآن صفت کولوتا وزگار نہیں سو کوئی چپلان کے بابا راگلے سو کوئی چپلان ہے مفتی راگلے سو کوئی چپلان ہے مشر راگلے خلق صفتنا دا مخلوق کئی دا خالق و دا حدد کتاب صفت کولو والا چوک ورزی پورزی خبر روانا دا بل طرف تا خلق روان دی بل طرف تا نن خلق ہوئی چھ مڑا انبیاء کرام جوندی اولیاء کرام جوندی قبرونو کی خلق جوندی چگڑا پدے باندے روانا دا یہ جی مڑدیوں کے جوندی سو کوئی چھ مڑی سو کوئی چھ جوندی اللہ اکبر خلق ہوئی چھ مڑا دا دیو بندے نرے سو کوئی چھ حقا دیو بندے نرے ودا اللہ بندگانو ما سرخ فکر دا دیو بندیت نشتا زمان پر خبر پوئے گئے کہ نہ واللہ ما سرخ فکر دا دیو بندیت نشتا چیر جیدہ پلنے دیو بندے دیو کدا دیو بندے نرے یرا زدیو بندے یم کو دیو بندے نیما یرا مقصود دا دیو بندیت نو نباسی دا دی خبری غم ورے سوکی چھ غم ورے دے حقا ہم دیر کا مقل دے ولی پا خبر کی دا دیو بندیت پختنا لگ جواب راکے او پسور راکے کملگری وے رسانو ناو آئے اور کنا ملگری نوے نو آو کملگری وے نو آو آئے قبر کے پیمان آیا زما خدا ایمان دے چھے قبر کے دیو باندیت پختنا سوالوں کی گی ماتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ماتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا زمان شیوخ و محدثین کرام نقل کری درے پختنی بکی گی حقو کے وا پختن ہوند دیو بندیتا مڑا قبر کے پختن نشتا قبر نہ پس
کلا چه خلق روان شي لار کې یو پل راځي هغې ته پل صراط وایي هغه پل صراط باندې هم د دیوبندیت پښتنه نشته بیا هغې نه وروستو میدان محشر کې چې کله ټوله دنیا ولاړه ده رب العالمین به د خپل شان مطابق عدل و انصاف کوي او هلته به حساب و کتاب کېږي ما داسې اورېدلي تاسو ما ته ووایئ که زه غلطه وایم نو ماله ټیک خبره وکړئ علما ناست دي ما هم پوه کړئ هسې نه چې زه جهنم ته لاړ شم هسې نه چې زه غلط پوه شوی وم ما داسې اورېدلي دي ما داسې کتابونه پړاو کړي که ما غلط پړاو کړي وي نو ما پوه کړئ چې هغه میدان محشر کې الله جل جلاله چې څومره حساب و کتاب کوي هغه حساب و کتاب کې هم د دیوبندیت پښتنه کوي پکې نو بیا خو ډېره لازمي ده پکار دی چې بیا یې کلکه راونیسو پکار دی چې بیا ایمان نه مخکې دیوبندیت وپېژنو خلقو په دې باندې زور ورکړی دی یاره جي فلانی دیوبندی دی او که فلانی دیوبندی نه دی په دې اړو غږېږو زمونږ دا ایمان دی چې قبر کې د پنجپیریت پښتنه په قبر په همدارنګې پل صراط کې هم د پنجپیریت پښتنه میدان محشر کې هم د پنجپیریت پښتنه ما لږ پرېږده دې نه مخکې زه دا وایم چې قبر کې او میدان محشر کې او پل صراط کې یو ځای کې هم د اشاعت پښتنه هم الله جل جلاله به چې تانه پښتنه کوي هغه به تانه د دې پښتنه کوي چې تا رب منلی و او که نه تا زه رب پېژندلی وم او که نه الہ دې ما ته ویلي و که بل چاته او زما چې کوم قانون درغلی و چې هغې ته قرآن کریم وایي هغه قرآن کریم باندې دې عمل کړی و او که نه تپوس به کېږي که نه به کېږي تپوس به کېږي او که نه به کېږي خاموشی سره خامخا به تپوس کېږي د قرآن کریم تپوس به کېږي الله جل جلاله د حکم تپوس به کېږي د جنجو ګلې قرآن بیانېږي او دومره غوښې خبره پېښه شي تاسو ټول وخوځېده ولې شرم پکار دی هر سړي ته چې هغه قرآن پېژني هغه الله پېژني د الله خبره روانه وي او دلته یو لوی دماکه ولې ونشي چې دی هغې طرف ته توجه وکړي دله شرم پکار دی څه پکار که ملا راشي تاسو ورته داسې ګوره پلانه زندهباد پلانه زندهباد این خوله کې دی خط یې راپرېوځه ګونګ شي چې قرآن ویلی کېږي او ملاګوټ کې راغی ورته وایي چې زندهباد خوله کې د ناسور راوخېږه په کومه خوله باندې ته وایي چې زه د توحید او د سنت والی یم څه شی چې وشي ستاسو توجه هغې طرف ته واوړئ د الله کتاب ته ګورئ چې تر څو پورې ستاسو زړونو کې انتهایي محبت د الله د کتاب سره نشته تاسو دا یقین وساتئ چې ستاسو ایمان الله ته قبول لري انتهایي مینه د الله کتاب سره پکار ده انتهایی توجه د الله کتاب نه پکار ده که ګیلاس واوړي تاسو به هغې طرف ته توجه وي که چا د ګوتې نه ټک وایست ټولو مخ واړي دا کم نمونه مینه مو ده کم نمونه مو محبت دی نو ما بهرحال خبره کوله په ورځ د قیامت باندې نه د اشاعت پوښتنه کېږي نه د پنجپیریت پوښتنه کېږي او نه د دیوبندیت پوښتنه کېږي او د درې مسلمانانو د اسلامیت پوښتنه به کېږي د قرآنیت پوښتنه به کېږي د وحدانیت پوښتنه به کېږي د الله جل جلاله د کتاب پوښتنه به اللہ جل جلالہ اعلان کئی چھے اے امتا تاسو نما قرآن کریم در لے گلے سب تاسو نا پختن کوما تو قرآن با پختن کی
نو ما خبره کولا خبره مې دا کولا چې یاره جي مړه دي یو که ژوند دی کم ژوند چې قبر کې حاصل دی هغه ژوند باندې بحث نشته هغه یو داسې ژوند دی چې هغه ماشومان هم پیژني هغه بوډاګان هم پیژني هغه لویو ځوانان هم پیژني او چې کم ژوند د دنیا دی هغه ترې اخیستی شوی هغه ورله ثابتېږي نه نو ما خبره کوله ام هاني رضی الله تعالی عنها په ژړا شوه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تسلی ورکئی خیر دے ټول دنیا مړې دلو والا دا ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام ژوند دی وایي جی مه خفه کېږه ویلي دي ورته لکه او ناشنا خبره ام هاني وکړه ام هاني رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې اے دا جناب محمد رسول اللہ شاگردانو زپدے باندے نجارم چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا تشریف اوڑو ارچوک بزی زپدے باندے نجارم چی آغا وفات شو زکا چی ہمیشہ جواندے با صرف اور صرف چوکوی زپدے باندے جارما چیو لوی کرم او دا اللہ جل جلالوہو یو عظیم رحم را روانو ہر ورز بجبریل امین راتلو او خلق لبے یو خکل پیغام راوڑلو اگیتا قرآن کریم وائی اگیتا وحی وائی اگدا اللہ جل جلالوہو قانون بے راوڑلو ہر ورز بجبریل راتلو نیوی ایمانونا د ایمان د پارا د زیاتوالی زره به راوړلې او د خلقو د صفای والا قوانین به راوړل او خلقو منځ کې د تنازعات او حل به راوړلو الغرض هر ورځ به جبرائیل راتلو د الله قرآن او وحی به نازلې ده زه خفه په دې یمه چې د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفات سره هغه سلسله د رحمت کټ شوه هغه وحی راتلل کټ شول بیا دنیا ته وحی راتلل نشته نو ما خبره دې باندې شروع کړې وه چې وحی ختم شوې ده وحی ختم ده بیا بعد آسمان نا وحی نرازی جبرائیل علیہ السلام پر وحی راوڑلا دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات دے انتقال نباد بیا وحی دنیا تا وحی دنیا تا نرازی ما خبر کولا کما وحی چرا دلیلا دی وحی بخلق اتباع کئی دی باندی بخلق ایمان روڑی دی باندی بخلق عمل کئی او دی وحی پختنا بقبر کی ہم کی گی پولیس رات باندی بہم کی گی میدان حشر کی بہم کی گی دی جنت و دی جہنم فیصلی اے دو در مسلمانانو دیر دنیا و دیر خلی دیر خبری زبد چاخلے تبر دیلے جوڑو ما دیر مولیان دی دیر خبری کئی ناشنا خبری کئی خو اید دو در مسلمانانو یاد وساتے ذہن تدا خبر کجکے زڑتے کجکے چھ رب العالمین قرآن را لے گلے د جنت و د جہنم فیصلی پا قومونو باندی نکیگی اے بڑو در مسلمانانو د جنت و د جہنم فیصلی پا قابلیتونو باندی اے خلقو لک پزور وائے پا طاقتونو باندی نکیگی جازونو باندی لک پزور وائے تنکونو باندی خلقو لخکرو باندی دا یاد وساتا کتو دا پوری دنیا دا لخکرو سروی پوری دنیا خلق ستا لخکروی بیا ہم تا پزور و طاقت باندی جنت تک للے اے دلو در
مسلمانانو لگ جواب راکے دا جنت و دا جہنم فیصلے پا خائست و پا خلوالی دا نکیگی پا دولتنو باندے دا فیصلے دا پا دنگو باندیو باندے نکیگی دا پا غٹو باندیو باندے نکیگی دا مالو دولت باندے نکیگی اے دو در مسلمانانو دا جنت و دا جہنم فیصلے دا اللہ جل جلالو کتاب باندے عمل کولو او پن کولو باندے کیگی رشتیا وائم کا غلط وائم اللہ جل جلالو فخبر کتاب کی دغا خبرہ منتا یادا کریلا اللہ فرمائے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ جل جلالہ ما کانو ما یکون عالم دے ارمان دے سڑیلا پا بیان کے قسمہ خبری رایا دیشی خطول خبری نکی نو دمرا وقت وی او ندا طول خبری کے دیشی دا چھ درس قرآن دا الحمدنا شروش والناس باندے ادرے گی دا خبری پا دیکھے کی گی اللہ دو علماء و توفیق پر کی چکے نو بہرحال اللہ ما کانو دا ما یکون عالم دے سبابت سکی گی دا ہم اللہ کا پتہ ہے پرون سشوی دی دا ہم اللہ کا پتہ ہے لکنا کرونا کالا مخیط سشوی دی ہم چاہتا پتہ دا لکنا کرونا کالا پسبت سکی گی ہم چاہتا پتہ دا اس دا قرآن ندلاری کے دلو کو وجہ مختلف قسم ملیانو دا پیدا کی دلو کو وجہ من ملیان چیو کہ دیشی زمان دا درد دل خبرہ ملیانو سڑتا گزشی اللہ دیو کی چی گزشی اللہ جل جلالہ بنی آدم ندا غواری چی تزما بندہ جوڑ شا دے چا بندہ جوڑ شا دے اللہ بندہ جوڑ شا دے چا بندہ جوڑ شا پروردگار عالم چی انبیاء را لگلی دی کتابون اسمانی را لگلی دی دو علماء و دو دعوت و دو تبلیغ سلسلہ جاری کرے را دو طول غرض و غایت دار ہے چه بنی آدم دے چا بندہ جوشی دے اللہ بندہ جوشی نو کلا چه سوک دے چا بندہ جوشی کلا چه سوک دے اللہ بندہ جوشی نو دا آغا پا خلا باندے دا اللہ نا علاوہ دا بلچا تعریف یو سڑے چه پیوی خیرنی خچنی جنے مینش مینا مولی دلی را چاچی لیدلی دا گلاس پورتا که در روح بنوائی رشتیا بیوائی لاسونو پورتا که ناسی شیخانی آغا ہے چی شگو کی اولا کوئی خواد نوائی کلا چه او سڑے یو چا باندے مینشی مجازی عشق یا جنے باندے مینشی یا یو جنے پیوالک باندے مینشی یا یو سڑے پخپل ورور یا پلار یا نکر یا چا سڑے دیر زیادہ مینه یا غباندے مینشی قانون دارے چی عاشق کلا ہم یو خسی پت دا آغا پا مخ کی اکڑیشی چی یو سڑی تا بادشاہوی چی یو قول معشوم راولا مشهور خبر چی کارغتا بادشاہوی لیو چی یو قول معشوم راولا وی کارغت لو خپل تک تور بچه والا راوست دا سوا خبر دا کسی مشهور ہے کنه دا مشهور او ناقوائی کنه مرد سبیل خوبی نرازی اوری دلی منا لاس پورتا کشی اوری دلی منا
دا ډوګداره ډېره اوچته ده ځکه ډېر دا خبره رسېدلې نه ده دا بله به وو دا تاسو ته نه ده رسېدلې دا ځای ډېر اوچت دی دا خبرې لاندې تللې دي یو سړي ته چې ووایې چې ما له ښکلی ماشوم راوله یوې ښځې ته چې ووایې چې ما له حسین ترین ماشوم راوله هغه ښځه چې په ټوله دنیا کې وګرځي هغه ته خپل بچي نه ښکلی ماشوم ښکاري نه ښکاري ما او تا ته هم نه ښکاري همدارنګې کله چې سړی عاشق شي نو د هغه په مخ کې چې ته صفتونه وکړې چې ته ووایې چې د دنګ ورمېږ والا غټو غټو سترګو والا ښکلو شونډو والا اعلی زلفانو والا بهترین تندي والا داسې یو سړی چې هغه رواني لمر تېنه مخ پټوي او همدارنګې باغ کې ګلان تېنه مخونه په پاڼو کې پټوي نو دا د عاشق ذهن کې څوک چلیږي پوهېږې که نه د هغه په ذهن کې ګوره نه لیلا چلیږي نه پکې مجنون چلیږي نه پکې یوسف چلیږي نه پکې زلیخا چلیږي نه د وخت لوی لوی حسینانې د هغه ذهن کې چلیږي نه لیږي ډیانه چلیږي نه داسې نورې ښکلې ښکلې ښځې چلیږي د هغه ذهن کې هغه پټی چلیږي چې هغه په چا باندې مین دی هغه چې چا سره مینه ده هغه چې چا سره محبت دی ذهن کې هغه تاویږي دی وایي چې یاره دا سړی جوړې زما د معشوقې صفت کوي داسې دا و که نه ده هلکه دا و که نه ده جواب به راکوئ که این ته په خدای یقین وساته چې زه ګوره لیونی ورونی مولا یم چې زه به تاسو ته واخر دعوا وایم جواب به راکوئ روټۍ یوازې ما نه ده خوړلې تاسو هم خوړلې ده الله یوازې ما نه دی منلی تاسو هم منلی دی ثواب یوازې زه نه غواړم تاسو هم غواړئ غواړئ او که نه غواړئ ما وایي چې اوس راته پته ولګېده چې زه نارینه وله بیان کوم اول مې شک و ذهن نو به هر حال کله چې یو مجازي عاشق د دنیا د ونو د دنیا د یوې سندرې عاشق د دنیا د یوې عامې جنې عاشق هغه په مخ کې چې هر صفت کوي او هره یوه ادا چې ته غواړي د هغه ذهن کې به پټی د خپلې معشوقې چلیږي هغه به صفت صرف د خپلې معشوقې کوي ته چې ورته د هر چا صفتونه وکړي هغه یې منلو ته تیار او دا قانون دی چې مونږ تاسو په چا مینو په چا مینو چا سره مو مینه ده کله چې زمونږ دعوه دا ده چې زمونږ الله سره مینه ده مونږ چې کله دا کلمه ویلې ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو کس کلمه ویله هغه د خپلې علاقې یو ډاکو هغه په یوې جنې باندې مین و هره شپه به په ګلیو کوڅو کې هغې جنې پسې ګرځېده یوه ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې واوښته الله یې زړه کې واچوله کلمه د شهادت یې وویله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وویل ای د الله رسوله زه به جومات کې څه ناست یمه د پیرانو په شان ما له یو کار وښایه هغه ورته وویل چې مخکې دې څه کار کوو وی مخکې مې ډاکې اچولې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اوس د اسلام دپاره ډاکې اچوه هغه حیران شو څه شي ډاکې اچوم ورته ویې زمونږ مسلمانان زمونږ صحابه خلقو تړلي وي هغه چې مسلمان شوي دي هر چا یو یو مسلمان تړلی دی هغوی باندې اذیتونه تېروي تکلیفونه ورکوي نو ته دا ګوره چې د چا په کور کې مومن تړلی دی نو د شپې ور اوړه هغه مسلمان د هتکړو نه راخلاصوه او مدینې ته یې راپټوه هغه روان دی یو صحابي پسې تللی د هغه خپله معشوقه یو څو ورځو نه ده پسې ګرځي یوه ورځ یې د شپې په سپوږمي په رڼا باندې ولیده چې دا خو فلانی را روان دی مخې ته وروته ورته وایي چې ته فلانی نه یې ورته چې یم نو هغه جنۍ مخکې
ورتیریږي وغه الګ تینا شاته غیر لګولې جنې ور وړاندې کېږي الګ تینا شاله زی اجنې ورته وایي چې څه چل دی ولې مخکې خو به ما تا نه شاته غیر لګولو ته به ما پسې مخکې راتلې زما ملاقات تګې وي ته زما سره د ملاوېدو ترسېدې اوس ولې نه ملاوېږي هغه ورته وایي چې ما زما زړه نه ستا مینه وتلې ده زه په یو داسې ذات باندې مین شوی یم چې هغه د ټول کائنات خالق و مالک دی اے معشوقې زما زړه ته د حق ذات مینه کوزه شوې ده چې هغه د کتابونو رالېږلو والا دی هغه د تمام کائنات خالق دی هغه د تمام کائنات رازق دی نو هغه رب زما زړه ته کوز دی زه تا سره نور مینې کولو ته تیار نه یم زما زړه کې اډو ځای نشته د بلې مینې اے مسلمان اته طرف باندې مینې چیغې وهې قرآن و سنت سره میمینه د اشاعت جنگ دیم لګولې ده د اشاعت د جنگ خو بل هیڅ مقصد نشته نه یې ووټ مقصد شته نه یې نوټ مقصد شته نه دا سیاسي جنډه ده نه دا قومي جنډه ده نه دا د عصبیت جنډه ده نه دا د بل یو تجارت جنډه ده که ده دا جنډه خو چې څوک هم وګوري هغه نه فوراً ذهن کې دا راځي چې دا د حق چا جنډه ده چې هغوی الله طرف ته رابلنه کوي دا د حق چا جنډه ده چې دوی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړی قانون خلقو ته ښایي دا د حق چا جنډه ده چې نافرمان و نافرمان بردار جوړول غواړي دا د حق چا جنډه ده چې مخلوق باندې مین شوي خلقو ته داسې انجکشن د قرآن ولګئ چې د هغه زړه کې دننه مخلوق سره مینه ختمه شي یا یې هېره شي بلکې چا سره یې مینه شي ته چې اشاعت کې ځان ته وایي چې زه اشاعتي یمه زه د توحید و سنت منلو والا یمه بلکې زه د قرآن منلو والا یمه نو بیا چې کله مجمع کې ناست دی او یاره تقریر روان دی د قرآن خبره روانه ده د حدیث خبره روانه ده هغې دروازې باندې ملا راغی مفتي منیر شاکر مفتي نو تاله د چینجو ګولې درکول پکار دي که نه دي پکار ایمان وایه پکار دي که نه دي پکار نه ټول وایه پکار دي که نه دي پکار کم سره چې سهار نه تر بېګا پورې د الله د توحید چغې وهي د محمد مصطفی د سنت چغې وهي قرآن او سنت سره د مینې محبت چغې وهي الله باندې د مینېدو چغې وهي هغه چې بیا یو ملا راشي څه شی راشي ملا څه شی ملا خدای جواب راکړي ملا خدای معبود وي مسجود وي خالق دی مالک دی څه شی دی پوسټ او د پوسټ مجموعه ده یو زما او ستا په شان بنده دی د الله که الله ته ګراني الله یې رضا کړی جنت ته وځي او که الله یې ناراضه کړی جهنم ته وځي بل څه پکې شته هغه مولا دپاره قرآن درنه هېر شي د الله آیاتونه په پښو لاندې کې د قرآن تقریر د پښو لاندې کې د الله خبرې د پښو لاندې کې د الله کتاب موقوف شي 3 منټو پورې چغې وهي او دا وایي الا پلن کې خان راغلی الا منیر شاکر راغلی الا جی فلان کې خان راغلی داسې زلفې دي خوله دې ماته شه په کمه خوله باندې چې تا ته کمه خوله رب العالمین د خپل کلام دپاره درکړې ده او ضروریاتو دپاره جواز درکړی کمه ژبه چې تاله الله د خپل کتاب د ویلو دپاره درکړې ده کم زړه چې تا ته پروردګار عالم د خپل ځان د ځایولو دپاره درکړی حق زړه ته دې هم غیر الله کوز کړی ژبه باندې هم د غیر الله صفتونه کوي الفاظو کې هم د غیر الله صفتونه کوي په ایمان ووایه دا د شرم خبره نه ده هېڅ شک نشته چې زه دا خبره کوم په تاسو به ښه نه لګي ځکه چې ټول بیماران یو او بیمار سړي له چې بیماري ښایي هغه باندې ښه موږ ټول بیماران یو نو الله جل جلاله ته پته وه
چې دا خلق به سبا بیا بهانې کوي یوه بهانه به دا کوي چې یا الله موږ ته پته نه وه یوه بهانه به دا کوي یا الله ټولو خلقو دا کار کولو نو ځکه ما هم کولو الله ته خو د هر څه پته ده خبره دې ځای کې مانه اوږده شوه چې الله د ما کان و ما یکون عالم دی 100 کروڑ کاله مخکې څه شوي دي چا ته پته ده 100 کروڑ کاله رستو به څه کېږي چا ته پته ده اوس د هغه خبرې مولیانو ګډې وډې کړي نوی جونې راغلې او نوی دودې کېښلو اوس مولیانو هغه صفتونه چې هغه د الله صفتونه وو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هغه د الله نومونه هغه د الله صفتونه چې هغه د الله صفاتو هغه سره خایدل الحمدلله کې دې اقرار کړی و چې صفتونه د خدای توب چا لره خاص دي لله خاص الله لره خاص دي اوس خبرې بدلې شوې قالی محمد طیب رحمه الله زمان د دیوبند یو محتمم تیر شئے اغبوی چه اب زمانہ بدل گیا پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے وہی اس حالات بدل لی مخ کے بدل دیوی لاندے تیاروا اس بلب دپاسا تیارا لاندے و باندے کی فرق شتا کنشتا اس آغا صفتنا چکم اللہ سر خائدل آغا صفتنا خلقو ملیانو لورکرل آغا صفتنا پیرانو لورکرل جماعت کی درنا جماعت چاکور دے جماعت کی درنا دا اللہ پکور کی دا اللہ دا کتاب پا مخبان دے خلق تدیم ویلی دی چرازے علکا دا اللہ خبر بکیگی دا رسول اللہ خبر بکیگی مخلوق تدی ہون چگل گولی دا اشتہار دی ہون لکلے چتا اللہ طرف تد بلنو اجتماعا دا دعوت و تبلیغ اجتماعا دا اللہ دا والی اجتماعا اللہ پکور کے دا اللہ پا کتاب مخطا دا اللہ پا مجمع کے دا مخلوق صفتو نکے چه دا خالق دا کتاب نمبر راشی نو چه اللہ لوئی دے اللہ دا سے لوئی دے اللہ دا سے لوئی دے اللہ دا سے لوئی دے چه مولاران نوزی دا اللہ لوئی ختمش دا لوئی دیتا لوئی کوڑو کے وائی منا جواب پڑا کرے سخپوئے گم چه زمان خبری پتاسو خین لگی خلق باندی صفتونا خلگی چه ہوئی چه مرتاسو پا خودر سخمائن خلقی وہ گوڑا پڑکے گئے من لم دا چل رازی دا خبری من تم رازی خدا فیدا دا خبری بتاسو خبر کی تبا کی کدا خبری حکم دا بتاسو حشر کی تبا کی اید جماعت شاعت و توحید و سننا والا خصوصاً پنچ پیریانو توائم تاسو خود چگے واہے چھے منگا پا اللہ مہنیو مراد اللہ کتاب دا کائنات نلوئے نداغ اللہ کتاب چھے دا اللہ پکور کی الوستلے کی گی یو مولا گوٹ کہہ رائشی دا اللہ خبر پاتی شی اور دا ادا مولا گوٹ کی خبر شروع شی چھے مفتی منیر راگلے ادا مفتی منیر راگلے دا سی ظل پیری نو پا ایمان وایا چھے مفتی منیر لوئے دے کا اللہ لوئے دے درو بائے دروغ وای تاخویل چه بهار راشی زبدرشم دروغ جنب بهار تیر شو ترا نغلی تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا اے مولانا صاحب دستا دغلپن میں جڑوی دا ولی دا سے دغلپن کہے دا اللہ کتاب سرا نشتا گل دبرلیانونا نشتا گل غامیانونا نشتا گل دنور جماعتنونا ودو جماعت شاعت توحید و سننا خلقو دا خو حق جماعت تے کہ دیکھی خالص دا اللہ خبر کی گی دیکھی خالص دا محمد مصطفیٰ خبر کی گی دیکھی خالص دا اللہ دین بیان ولے کی گی
کېږي زمونږ مشرانو د دې بنیاد خالص د دې لپاره یې ښیو چې دین کې کمی کمزورې خبرې راغلي کم افراط و تفرید خلق شکار شوی عقیدہ کی افراط و تفرید دے اعمالو کی افراط و تفرید دے خلقو کی گندگیانی راغلی چی دینا دا خلقو ذہنون صفاشی او دے ذہنون تا دا چا خبر کزشی اللہ تا پتوا دا صفتنا ما کانو ما یکون صفت خدا اللہ ہے وہ اس مخلوق لملاو شوئے اوس دا صفتنا د مخلوق کېږي نو الله جل جلاله د دغو دواړو بهانو جواب دې آیاتونو کې کړی یو د دې خبرې جواب چې الله موږ ته پته نه وه دویم د دې خبرې جواب چې الہ العالمین موږ نه مخکې زمونږ مولیانو زمونږ مشرانو زمونږ شیخانو زمونږ بزرګانو زمونږ پلارانو زمونږ نیکونو داسې کول نو ځکه موږ هم کول موږ د هغوی نه زیات نه پوهېږو الله فرمایي چې کله ما بني آدم پیدا کړ اور آدم علیہ السلام د شان میں پیدا کر اور مچھو میں گو پشان میں پیدا کرل اور بیامی دویلا شکل ورک اور بیامی دویلا دو گویا ہے طاقت ورک بیامی در طور انسانیت نا پختنا اکڑا چھے اے انسانیت چھے سبا دے گیر نہیں چھے ما خو رب نو پہ جندلے مرا پلارو لکھ گولا والے ہوما مرا مولیانو گولا والے ہوما اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم اللہ فرمائی ما آدم علیہ السلام دشانا دا طور بنی آدم پیدا کرل بیامی دا ہوئینا اقرار واغستو جانونو باندی میں پخپل گواہان کرل اقرار ہوکو زستا سو رب یماو کنا مانا علاوہ مبل چوک ربشتا نشتا اے اللہ تزمنگ ربی قالو بلا شاہدنا اے اللہ من پدی خبر باندے کلک مہر لگولے منگا کلکا وعدہ دیا اللہ زمنگ اقرار دے چھ زمنگ رب تی اے اللہ تاب منو پروردگارا ستا صفتنا بکو ستانا سوا بدا بلچا صفتنا نکو اے اللہ ستا صفات بلور کول خودیر لری خبرنا پروردگار عالمان نفس صفتنا بو منگا خلق نکو منگا تابان دی مینیو اے اللہ چستا صفت کی گی پروردگارا زمن زربا خوشحالی گی کم مجلس کے چھ دا مخلوق صفت کی گی آقا مجلس دا غیر اللہ دا پارا مناقض دے اغین بے اللہ من پاسو اللہ فرمائی ان تقولو یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین ځکه مې درنه دا عهد واخسته ځکه مې تاسو په خپل ځانونو باندې ګواهان کړئ دا عهد و اقرار مې ځکه درنه واخسته هسې نه چې په ورځ د قیامت باندې ووایئ چې الله موږ ته خو پته نه وه موږ خو نه وو خبر جي او تقولوا انما اشرك آباؤنا اللہ فرمائی ځکه مو درنه قول و اقرار واغسته چې سبا دا ونه وایئ چې الله دا شرک خو زمونږ مشرانو کو شرک خو ورته نه وایي هسې الله شرک ورته وایي ځکه چې دی شرک من ورته څه وایو یا الله دا د مولیانو مینه یا الله دا د علماو اکرام یا الله دا د مشرانو احترام خو موږ د مشرانو نه زده کړی او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل اللہ فرمائی چھ داسی نمی چھ تاسو سبا دا بہاناو کے چھ اے اللہ دا خزمن مشرانو دا کار کرو وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ اے اللہ دا بل کو گناہ
ولی وجنی اللہ دا خو منتا مشرانو ندا طریقہ پاتے وا اللہ فرمی چی دا بانم مخین ختمہ نپا مشرانو باند اخلاصے گی نپا نکنو باند اخلاصے گی نانا نپا بابا گانو باند اخلاصے گی نپا امیتو باند اخلاصے گی چی اللہ زغمیو ماتا پتنوا نا ماتانا آغا پو اصل کی اقرار آخستے ہو عقل مدر کھڑے ہو اغینا علاوہ دا اللہ کتاب در گلے ہو جماعت شاعت و توحید و سننا خوار و فقیران ملیان ٹکنے غلطیانے کمزوریانے پخپل زے خطالب سہارو بگاد اللہ کتاب بیانولو نور خلق بدر تنور کتاب نویلی نور خلق بدر تنوری کسیری رکڑی کلا موسیٰ علیہ السلام دریاب باندی پوری کی کلا تینا فرعون پارٹی کی کلا ویچی بڑے نوح علیہ السلام طوفان کی دا سے وشوا کلا ویچی موسیٰ علیہ السلام کوئی ترتتلو یہ خزیت تپوسو کچھ زما اللہ نا تپوسو کچھ زما اولاد بکی گی ہوکنا اللہ ورطا ہوئی چنوے کی گی دی پلوح محفوظ کی دو اولاد نشتا یا دیو ملن پخلبان دی ورکلا یازو باللہ خلق و بدر تدامن گرد کی سیکڑی و دی جماعت شاعت و توحید و سننا دی خوار و فقیرانو ملیانو خوصا ہارو بگا در تچشے بیانولو چشے بیانولو قالوا أصحاب الشمال تشي بيان ولو الله أكبر بحنا الله فرمي وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون پروردگار عالم خو دا سے خیستہ خیستہ بیانات گئی اللہ خدا سے توحید کھول کھول کر بیانی اللہ خو مسئلہ دا سے بیانی چی غبار پکی ہر نو شک پکی نپاتی کی گی دین پارے بیانی چکی دیشی داخل کم طرف تترے واپس شی دا کم ناروا طرف تے سچنے تریوی واپس شی امونی شاکر باندی چی مہندی دا دیپ زی باندی پچا باندی مہن شی شاعران چه دا مفتی منیر شاکر تعریفو نکی لعلهم یرجعون کہ دیشی چی دوی رواوری دا تعریفونونا دا چا تعریفونا بیان کی زمان دسٹیج سے گٹری پا خلقے چه دا رب العالمین صفتو نوی اور زمان صفت چه پہ باندی نوی لنڈا نما آخری چه بئی بیان بکئی مفتی منیر شاکر راغلے بس خبر ختم دینا آخا نور خبری چه سمرہ کئی واللہ چه دروخ کئی چه کئی علامت القہر والدہر والقہر والغضب سمرہ خبری چه کئی واللہ چه دروخی کئی او دروخ پر سٹیج باندی خنوی اللہ بے درنا پختن کئی دیکھ شک نشتا چستا مینا منصرد توحید پا وجہ باندی دا ناسد شاعران مینا ہند توحید پا وجہ باندی دا خنانا پتی خبرو باندی دیر عشقونا دا سے کلچی سڑے دا دیری مینیو دا خواہش پا وجہ یو زیتلال شی اللہ یہ رنیس دا سی بنکو نبکو انشاءاللہ لکہ خبرات بیا پروردگار عالم پا آخر کی واقع بیانی اگیت اشارہ کڑے دا آخری خبری کن اللہ فرمائی چھے اے پیغمبرہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اے پیغمبرہ دی خلق لگت دا حقولا خبرو کام چاہاننا دیر کارونا مخی تیر شوے آغا کو یہودو کلو عالمو اغلا اللہ دا کتاب دا آیاتو علم ورکڑے ہو اسم اعظم پا بارے کی چکم روایات تھی چو بلعام بینی باوراتا دا سی اسم اعظم یادو روایت ثابت ندی بارحال خلقوی شعور سردا سے لو عالمو اللہ فرمائی دا حق عالم خبر ولو کا چاگا دیر لو عالمو اغلا دا اللہ پاک دا وقت اسمانی کتابون و علم ورکڑے ہوں آتیناو آیاتنا کلک مولاو لو عاملو لو عالمو اللہ فرمائی فانسلخ
منها وطلو د دې هر څنا بس د وخت نبی اتباع ونکړه هغه آسماني کتابونو باندې عمل ونکړ یو بادشاہ یا د یو غټ سړي په بهکاوي کې راغی هغه ورته بس خبرې اترې یا تحفې ورته حایف یا د دنیا څه خوندو مزه ور وڅکله موږ هم چې څومره صفتونه د مخلوق کوو د یو سړي د خوشحالۍ دپاره هغه هم داسې د چا د راضي کولو دپاره د چا د خوش آمدې دپاره د چا د خوشحالولو دپاره هغه د الله کتاب پرېښود د الله قوانین یې پرېښود دنیا طرف ته روان شو شیطان یې کلک ملګری شو نو هغه د لویو علماو په ځای باندې د غاویانو نه جوړ شو الله جل جلاله هغه ته د سپي مثال ورکړی الله فرمایي وروسته وایي ان تحمل مثله كمثل الكلب هر څومره لوی عالم وي هر څومره لویه کلمه دې ویلې ده کله چې ته د الله د کتاب نه لرې شوې کله چې تا د وخت پیغمبر خبرې ونه منلې خواهشاتو پسې روان شوې نو دې ته یاد کړه دا آیاتونه فانسلخ منها انسلاخ چې سړی د څاروي نه څرمن وباسي داسې د هر څه نه ووته هر شی پرېښودل دنیا طرف ته روان شو الله فرمایي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض ځمکې طرف ته ټیټ طرف ته دنیا طرف ته مایل شو واتبع هواه او د خپلو خواهشاتو تابعداري شروع کړه د ده زړه کې چې دا خو اکرام دی دا خو احترام دی جي دا خو پلانې دی اے مولیانو د هغې ورځې نه ویرېږئ کمې ورځې باندې به چې الله د ذرې ذرې حساب کوي والله ستا د خولې د شونډو خوځېدل حرکات خو پرېږده دننه زړه کې کیفیاتو پوښتنه دی وموشي هغه هم هغه نه پټ نه دي اسی په خولې باندې د الله د لویۍ چغې او بیا الله د کتاب نه لرې منډه وهل څومره خلک به وي دا ګیر چکر کي د الله کتاب چې بیانېږي عوامو سره ملیانو سره وخت نه وي چې ورشي کښېني عزیزانو دا ډېر مهم کتاب دی څه شی دی دا کومې خبرې چې موږ وکړې دا په موږ نه دي نازلې شوي دا دې کې نازلې دي څه شي ته نازلې شوي دي دا زمون خبرې نه دي دا د دې د الله کلام خبرې دا خو زمونږ کمزوري او ناپاکه خوله ده چې دا خبرې به لږې کمزوري وتلې دا ډېرې ښکلې خبرې که دا لږه نوره ښکلې خوله وغږېږي په دې خبرو باندې دا خبرې به دې نه هم زیاتې خوندورې ښکاري الله دې موږ کې داسې خلک پیدا کړي عزیزانو اصل شی قرآن دی څه شی دی د یهودو نسوارو زمانونه دا کوشش دی چې قوم کې د هر څه وي اعمال دي وي ذکرونه دي وي فکرونه دي وي خلق دې هر څه کوي نفلونه ډېر کوه امریکا کې هم نفلونو پابندي نشته شته برطانیه کې او اسرائیلو کې هم په نفلونو پابندي نشته هغوی چې اصل دشمنان دي د الله د کتاب دشمنان دي کوشش کوي چې زمونږ تعلیمي نظام کې هغه آیاتونه کومو کې چې د الله توحید دی کومو کې چې جهاد دی وایي چې مسلمان چې هغې نه محرومه شي هغه د مقصد خبرې کې وباسي نو مومن مسلمان نن نه 1400 کاله مخکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قیصر د کسرا نه حکومتونه اخیستي وو ابوبکر عمر عثمان او علي معاویه او یزید دغو خلقو چې په دنیا باندې د اسلام جنډه لګولې وه ټکنالوژي په وجه لګولې وه جواب راکوئ ټینکونو جازونو په وجه لګولې وه اسلحه کې د هغوی نه دا زیات وو دقه قرآن و چې دې قرآن باندې دغو خلقو کلکې منګولې نښلولې وې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هغوی ته الله ویلي وو چې قرآن کلک راونیسئ او هغوی قرآن داسې رانیولی وو چې حدیثو متعلق هم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه وفات شم ما نه وروسته به ډېر قسمه روایتونه واورئ
خو تاسو ته چې کله هم زما خبره څوک پیش کړي د الله په کتاب یې پیش کړي که د الله کتاب سره برابره وه زما خبره ده او که د الله کتاب سره ټکراو خوړه زما خبره د الله کتاب په حدیثو په سنت باندې هم حاکم دی نن داسې حال ته رسېدلی دی کتاب د الله او دا رښتیا خبرې کوم ملیان ډېرې کمې رښتیا وایي دا قرآن داسې مقام ته رسېدلی دی چې نن قرآن محکوم دی د ملا د خبرې هم محکوم دی د پیغمبر حدیث خو پرېږده هغه خو خود ته اوچت شوي دي چې د یو عام ملا د یو عام بزرګ اقوال خلک راخلي د الله کتاب ورلاندې کوي او هغه پرې باندې کوي چې دا نن جګړه ده ژوندی دی او که مړ دی اولیا ژوندي دي او که مړه دي قرآن خو په بېشماره ایتونو کې مړو ته مړه ویلي دي کم ژوند چې قرآن بل احیا هم سره ذکر کړی د هغې ژوند نه خوړو څه انکار نشته او نه د هغې ژوند دنیا سره څه تعلق هېڅ دنیا سره څه تعلق خو برزخي اخروي ژوند دی الله اعلی و اعلی ترین ژوند ورکولی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ته په خاورو کې اوسوې په جنت کې ولې نه منې یو سړی وایي چې جناب محمد مصطفی په جنتونو کې دی ته وایي چې نه دقه خاورو کې دی او په دې خبره زور ورکوي او د الله کتاب محکوم کوي او هغه اخبار احاد ورباندې حاکم کوي هغه اخبار احاد چې په هغې کې راغلي دي چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون یرزقون فلان او فلان قسم قسم الفاظ راغلي دي د الله کتاب آیاتونه اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون کل من علیها فان وغیره وغیره دا ټول ترنه لاندې دي او روایات دې پرې ورباندې کړي مولیانو نن سبا یکسر قرآن شاته غورځولی دی څه شی کړی دی عوامو تاسو نه اپیل دی چې شاته یې مه غورځوئ زموږ د اشاعت جلسو کې تاسو ته چا ویلي دي چې موږ له ووټ راکړې رښتیا ووایه جواب خو راکوئ تاسو ته چا ویلي دي چې موږ ځمکې جایدادونه او پیسې راکړې تاسو ته چا ویلي دي چې زما ولا پلانی کتاب دی او زه ځمه چې هغه زما کتاب چاپ شوی دی بار پروت دی هغه والی ویلي دي چاته تاسو ته موږ دا وایو چې د الله هغه کتاب چې ستا په کور کې ستا الماری کې هم پروت دی او ګردونو والی ګردونو دا مطلب نه دی چې ګنې دا دوړي پې پرتې دي ډېر خلک دا وایي چې دا دی صفا دی دوړو مطلب دا دی چې ستا په عقیده کې ستا په اعمالو کې نورو خبرو ځای نیولی دی او د الله خبرې پکې ورکې شوي که دا د الله کتاب وي ستاسو دا ایمان وي چې دا د الله کتاب دی نو نن د الله په دې کور کې دا وعده وکړئ چې ای الله نن نه پس به ستا دا کتاب لولو انشاءالله په معنې سره لاسونه پورته لاسونه پورته کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین الله دې وکړي چې دا خبرې ستاسو ذهن ته کوزې شي دا ضروري خبرې دي دا اهمې خبرې دي ترخیې دي دې کې شک نشته د الله د کتاب خبره چې روانې ګوره داسې ځانونه جوړ کړي دا ناست خلک تاسو د الله په مخ کې مونږ سره الله سره مونږ وعده کړې ده چې کله د الله خبره کېږي د الله خبره روانه وي لوی نه لوی سړی چې مجموعې ته راننوځي چې هغه حیران شي چې وایي چې زه په چاړو ونه لیدم داسې به کوئ که نه به کوئ لاس پورته کې انشاءالله ځان سره کېږده کلکه وعده وکړئ واخر